افسوس د دې چم په ځوانانو نه بلکې په ماشومانو هم راځي کم چې تر لرې پورې د تورې برقې او سپینې لوپټې نه سترګې نه اړوي دا ماشوم د ډېر وخت نه ماته ګوري ما هم ورته وکتل چې څه ظاهروي زما نظر د بهایي نه وشرمېد او ما سر ښکته کو خدای اوس هم ماته ګوري ستړی ستومانه او په خولو کې لت پد دا سړی بیا هم د حوض تابعداري او د سترګو په حاشي کوي د ده دا انداز خو څه ډېر بې حیا و او داسې موسکی شو لکه چې ما سره یې د کلونو تعلق وي افسوس چې د مسلمان دومره کمزوری شو چې خپل عزت ترې هم هیر شو آیا په ویران سړک زموږ د تورسرو عزت محفوظ دی د دې ثبوت خو د موټر سایکل والا راکو په لږ کتو یې نظر موړ نه شو نو سر یې هم راواړو دا زموږ د نن سبا ځوانان دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د خبرونې رښتیا سره ستاسو د اوږد ملګری شه ترانس په خدمت کې حاضر دی عزتمندو د پروګرام په سټارټ کې تاسو ته ما یو څو شاټ وښودل چې زموږ په معاشره کې نن سبا د یو تورسري او د یوې پښتنې څومره عزت دی عزتمندو الحمدلله موږ ټول پښتانه او د پښتنو معاشره ده خو زه وایم چې په دې نن سبا دور کې زما د تورسري او زما د خویندو میندو دومره عزت هم نه دی پاتې او د دې څه ثبوت ما په دې برقه کې او د ښځې په یو انداز کې تاسو ته وښودل خلک راته ډېر زیات راټول شو که زما کیمرامین صاحب تاسو ته وښیي نو ډېر زیات به حیران وي په دې ځای باندې لاړم رالم ډېرو خلکو راته پکې اشارې مو کړې او ډېرو خلکو راته پکې راوډاده چې ځو که نو هلته مو درېدم لاړم او څه ځای کې مې مخکې انتظار وکړو عزتمندو زما د دې پروګرام اصل مقصد دا دی چې پښتانه به ټول خراب نه وي خویندې میندې به ټولې خرابې نه وي خو څه مخصوص خلک دي د څه د کمې وجې نه چې زموږ دا معاشره بدنامه ده زموږ په معاشره باندې یو تهمت لګېدلی دی زه به په دې پروګرام کې تاسو ته درښیم چې زموږ په معاشره کې د تورسرو څومره عزت د دې علاقې اوسیدونکي کم چې زموږ شناخت او زموږ لټون هم کړو او بیا یې زموږ خلاف خلک هم راټول کړو نه صرف دا بلکې زموږ سره بالکل مخالفت کړو چې زنانه دې په کور کې دننه کینی واقعي دا سوال ځای لري خو دا سوال هم لري چې ولې خلکو عزت کوم دا خلک به زما بالکل دا یو تورسري راوځي او هغه د ضرورت دپاره راوځي نو موږ به د هغې د ضرورت نه غلطه پیدا دا صحیح و که نه دا چې برقه کې وو دا ډېر صحیح دی دا کپړې صحیح دي دا هم نه صحیح دی مطلب دا دی بند برقه دي ایا کې دې راوځي او عزتمندو دې کاکا جي ډېره ښکلې خبره وکړه چې زموږ خویندې میندې په برقه کې راوځي او د حیا عزت خیال دې ساتي نو بیا به قصور چې سره زنانه دی او سره دي عوام ولس ته چې هغوی داسې انداز ساز کړي چې وردي ورپسې لکه د لیوانو بیا ورختئ دې کاکا جي سره خبرې کوم کاکا جي کیمرې ته را مخامخ شي په معاشره کې چې نن موږ کوم سینو پښتانه ټول یو شان نه وي د لاسو ګوتو کې سره خو لکه دا کم خلک چې دي یو څو په د شمېر چې دي زموږ تورسرو ته په بد نظر ګوري دوی دې حوالې سره تاسو وایي یو جي په دې حواله خو به زه تا ته دا خبره وکړم که نه یا کم کسان دا خبره ما په ډېلبره کې م کړې وه کم دا اوزګار خیلي چې دي که نه زه یې نم زه په ارچن کې کار کوم نو د هغوی پکې نه خورې نه پکې د تره لوري او راشي د سکول نه لږ دې خوا وځېږي نو چې کله د جینکو ټولې وشي دوی پسې وروسته روان وي که نه او په موبایل هسې غوږ ته نیولې په موبایل کې ورسره پیسې هم دې تشي ګانې مانې پې کوي که نه دې باندې ما ګانه هم لیکلې خو اوس وخت نه او چینې چې په لاره وینې نو موبایل به موبایل یو خو دغه خبره شوه که نه او بله خبره دا د ملګري په دې باندې ما یوه ګانې لیکلې ده که نه لا ریکارډ شوې نه ده وایي نن د دې خلکو وجې په کار دی نارینه کوم د زنانو لړک بازار د مطلوباتو په نن د دې خلکو وایي دا سودا اخلي او که نه اخلي تشې خندا ته یې خوشحاله دوکاندار د مطلوباتو نن د دې خلکو وجې په کار دی بل د پښتون ملګري دا غټه کمزوري ده زه یې په خپل ینم دا خبرې زه هره جمعه کله نه کله په ریډیو باندې کوم په ریډیو دلبر باندې ملګري خبره داسې چې یو ښه پښتون به ځان ته وایي غټ غټ برید به پرېښي زنانه به خپله راولي او به ورته بار د سړک په غاړه کښېني او خپله زنانه به دوکاندار دی دا راته ووایه چې زموږ په معاشره کې موږ پردیو تورسرو ته په بد نظر وګورو نو څوک به زموږ تورسرو ته په ښه نظر وګوري تاسو څه وایي
یو سړی د بل د حیا خیال نه ساتي د حیا خیال به نه ساتي دا څه وجې ده موږ دا سوچ ختم دا زمونږ دا خلک د هلکان د عقل دي او ډېر دا سوچ نه کوي خاص کر د نوجوان نسل دی. بیخي دغه نوجوانان نسل دی چې دا دوی له دې ټایم کې څه پکار دي هغې نه دوی ډېر لرې دي دوی دې ټایم کې دوی له تعلیم پکار دی صحیح ځای کې ناسته ولاړه پکار ده پوه شوي دوی به دغه ښځو پسې جینکو پسې او دغه شیزونو باندې دوی خپل ټایم هر یو شی ضایع کوي صحیح په چوک کې ولاړ دا اپسی والا هم زمنګ پلټون او زمنګ په شناخت کې یو اهم کردار لري پروګرام دوران کې زمنګ پورا ټیم ودرولې شو نو مجبوراً مې ورسره خپل شناخت وکړو د شناخت نه بیا د مخکې تلو اجازت میلاو شو خو سوال دا چې د هم ډیوټي یعنی ذمہواری وه وختي هم زه ودرولم څنګه شک شو بم را باندې راغله د څه په وجه باندې نو هغه خو مخکې ستاسو نه مخکې یو کس راغلی دلته ما ته وویل چې یاره هغلته یو زنانه ولاړه ده په سیطان باندې صحیح دی ویل چې یاره ډېر ساعت ولاړه وه کله ښکته بره کېدله نو ویل بیا یو موټرسایکل والا راغلی نو ویل هغه بوتلې لرې کړه او د ځان سره یې راولګړلی د موټرسایکل دا زموږ پسې چا کوریج کړی دی چا مطلب تاسو پسې به څوک درغلي وو غالبا ټیک دی نو بیا چې تاسو کله په دې کې تېرېدئ ما د دې وجې ودرولئ ما دا راته وایي زموږ د پروګرام حوالې سره څه ویل غواړې پروګرام ښه دی پروګرام خو ډېر زبردست او پکار هم دغه شان ده چې لکه داسې اوس دې ټولو هلکانو ته داسې پته ولګي یو پیغام ورکړو یو پیغام ملت وایم که نه چې ټیک ته په دې هلکانو کې به م غلطي خو زیاته غلطي په ښځو کې ده وجه دا ده چې دا پیشني تنګې بورکۍ اچولي او په دې بازار کې پورې عام ګرځي که نه که یو سړي پوښتون دی خپله خور ځان سره بازار ته راولي یا یې پاجامه اچوي یا یې دا تنګه بورکه اچولي هغه ورته شاته نه ګوري چې تا څه شي اچولي زه بازار ته روان یم دا نوجوان خو زمونږ په ټیم حملې کولو ته تیارو ولی چې زما د سوال سره مخالف او یو طرفه خبره کوله زما په سوالاتو نور هم غوسه شو او بیهوده یعنی غلط الفاظ یې ویل شروع کړو کم چې په ایډیټینګ کې ما کټ یعنی لرې کړه زه ورته ټول پښتانه نه یادوم زما په لباس یې تنقید کو لباس یې بیا تسلیم کو خو د لباس نه بعد یې بیا د زنانو په اداګانو خبرې شروع کړي یعنی زمونږ سره بالکل خبرې ته تیار نه و کیمرامین صاحب ماجد علي صاحب ته زما زما اډرس لیکو خو ډېر دنه او تاسو کوم زه د دنه تاسو کوم اوس راته دا وایي زموږ ملګري ولاړ دي زما دا اډرس چې کوم دی دا چې کوم دا ټیک ته منم چې ستا دا صحیح ده دوه وجې عزتمندو په دې پروګرام کې زه تاسو ته ږدم یو زموږ د تورسرو د بازار کور نه راوتل بازار ته او هغې پسې مختلف خلکو ورپسې کېدل هغوی ته په بد نظر باندې کتل او بله هغه زنانه کوم چې بغیر څه وجې نه راوځي دلته په مارکیټونو کې ګرځي او پیشنونه کې سوداګانې دي نو دا د هغوی مجبوري نه ده د هغوی مستي ده عزتمندو په دې بازار کې ډېرو خلکو ما ته هم دا خبره وکړله چې دا ډېرې زنانه د مستۍ نه راوځي او د ډېرو خلکو چې کوم ډرس دی کوم انداز دی هغه ډېر مختلف دی نو خامخا انسان هم کمزور دی هغه به ځان ته متوجه کوي زه بالکل 70% زه دوی سره اتفاق وم ځکه چې دا زنانه یو داسې حرکت کوي یو داسې دا کې انسان ځان ته متوجه کوي خو په دې اخیره کې به دغه مشرانو ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړي خپلې زنانه بغیر څه ضرورته بازار ته مه راپرېږدئ ځکه چې دا د انسان کمزوري بیا به مختلف خلک هغې پسې ورپسې او آخري خبره به بله د پروګرام په اختتام کې کومه چې کومې زنانه د مجبورۍ نه راوځي عزتمندو نو دغه مخصوص کسانو ته به دا پیغام ورکوم چې ستاسو له کبله مې په معاشره کې د تورسرې او د خویندو میندو عزت پاتې نه شو د دې سره خپل کوربار شطران او کیمرامین ماجد علي صاحب اجازت ورکوي د الله په امان ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني